تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت مبارکہ طیبہ و معطرہ دا بدر دا سیرت ذکر کو دا نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام چکلا دا بدر نا مدینی تا راتللو نو پلار باندی دا مالی غنیمت تقسیم مشولو پینزم حصہ بیت المال تلال الشداوہ دا نبی علیہ السلام و اجتماعی ضروریات دا مسلمانان بانے خرچ کی با اہل بیت بانے بخرچ کی او پینزم حصہ دا بیت المالو دا مالی غنیمت و خزانے تا زکزی و بیت المال تا پا نبی علیہ السلام لکم سرکاری وفود رازی با نور کم سرکاری خراجات تی او یا اجتماعی کارون دا مسلمانان دی پاگے بخرچ کے دلے او دا غی بنیادی وجہ دا وچی پا نبی علیہ السلام بانے او پا اہل بیت باندے پا اہل رسول باندے زکاة او خیرات او صدقات دا ممنوع بلکہ صبر پیغمبران چی دنیا تراغلی دی اللہ پاک دا صدقات و خیرات زکاتون پاگوی بن ساتلی دی. دا غی بنیادی وجہ دا چی زکات دا مال خیرے دے صدقات او زکات ہم دا سی خلق دی بنیاد کے زمانہ دا بلاگانی مصیبتونا تکالیب دفش دا چی پاک خلقی و پاک خبری کئی اغول خیرن او خچن شئی نه دی خوڑل پکار دا دا انسان ضمیر مڑکی او دا انسان پاک خبر تا نقصان رسی او بے انسان پاک خبر نشی کولے دا دی وجہ نا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے او پا اہل رسول باندے پا اہل بیت باندے عام طور صدقات زکاة دا شیزونا ممنوع حرام نبی علیہ السلام نے بچا سراول تپوس بیتی کو دا سی شے دے دا زکاة دے ابے صحابو تاوالا کو دا تقسیم کئی بمستحقینو باندے دا صدقہ دا تقسیم کئی وی چابل دا حدیہ دا ڈالی دا تحفر اللہ رسول تاتا ابا نبی علیہ السلام بیا قبل والا با اسی دا شریعت مسئلہ دا سوک شسیزو ہر زی تراوڑی یو دینی حلقی تراوڑی یو دینی اداری تراوڑی دیندار خلقو تراوڑی ہر چاہتے سوک یو شیز راوڑی دا تپوس بکے چالکا چار آوڑے دے اسی شے دے لکہ زمون خلق کو جسے دقا پٹا ورکول پکار دے بیلا مسئلہ دا چی مالی او سڑے سے دقا پٹا راکی دو سڑے پی جنم کنا زب آغتیم چی روڑا اسی شیرہ دے کم اسی شیرہ کے مالا او چی اگویر تور چیلے بھی مناو دلے ہو او ما جو خدا پاک دمارا تردہ زوی غرب کی نو زب آغ مولی سے بلا سے دقا ورکو ما زب بینا لم کنا لکہ دا اسی شیطہ مالا راکے یار ما ویلی زک چې سور د منځ ونه کوم نو به صدقه ورکوم ځینې شیزونه ګناوي ځینې خلکو سوچ دار چیرې پټ شیز راځي او پټ لګیږي دا غټ ثواب دی نه نبی علیہ السلام به تحقیق کوي چې لکه دا تشی شره دا چار اورلو شي شه ولی اشنا چې خراب خلکو زموږ د دینی کار نه غلطه فائدہ پورته نه کی خراب شی سوکرا باندې ونه خوري او غیبی مددونه الله پاک د خوراک په شکل کې چرته صحابو سرم ندی کړي د اسمان نه غیبی خوراک راغړی یا پرشتو سره د تورو نه جنگ لراغلی دي درستخان باندې روړې نه دراوړي ځکه دا الله تعالی پوره کوي دا انسان د وس خبره ده نو د شنو د چیرې پرشتو چرته چې دی نبی علیہ السلام ته دوه درې بوله روړې راوړي چې دا مجاهدینو باندې تقسیم کنه هغه مسلمانانو خپل تنظیم کړی دی اسلام ویل چې تعالی یو څوک یو شی راوړي ته به هغه تحقیق وکړي دا کم ځای ناراضي څوک راوړي څه شی دی اسینا
چې د مسلمانانو باندې څوک خراب شي د حرام شی ونه خوري چې هغه وایي زمانه طلب نه خو به شیز به خبره بخې داسې شیز دی. نو دا یو بنیادی خبره زموږ په مسلمانانو معاشره کې دا شیزونه لږ موږ کوتاهي کوو په دې خبرو کې. موږ دیني حلقې علما کرام حضرات او طالب علمان شولو تبلیغیان شولو موږ دې خبرو کې احتیاط نه کوو چې مدرسې ته شي راغی استاد ته ونه کړه صدر راوړي تپوس نه کوو. طالبان هم نه کوي تبلیغان چې مرکز ته سره شي لکه چا راوړي دا چې خدای پاک را لېږلي خدای پاک چا لوړ نه لېږي. مولانا صاحب ته وایي مدرسې ته ډاکټر کوړه چا راوړي دي جی دا چې خدای را لېږلي خدای پاک چا لوړ نه را لېږي تپوس وکړه راوړه څه دي. په طالب علمانو باندې حرام ونه خوري په تبلیغانو باندې حرام ونه خوري په علما کرامو باندې حرام ونه خوري. د دې خبرو تحقیق وکړو چې دا چا را لېږلي دي څوک دی هغوی د خپل نوم نه ښکاره کوم شیز دي واپس وړه ته نوم ولې نه ښکاره کوې ما ګوره په منبر باندې مه وایه په خو چې داسې به ما ته نوم ښکاره کوې ته څوک یې او دا څه شی دی دومره وخت کې تحقیق و دې لپاره چې هسې نه په موږ باندې خلک غلط نظر ونه خوري چې هلکه دا د پیر بابا شکرانه راوړې مې ده نظر د غیر الله خو شرک دی که نه او د شرک خواره شیز حرام دی. نو په دې خبرې کې به موږ دیني حلقې په دې کې موږ ډېره کوتاهي کوو او داسې وي چې کله ناکله ورته طالب علمانو ته خلک بیا نیکانو خلکو د خلک په سیز کې سوا اچوي بیا یې تپوس نه کړه دا شی ویې خوري بیا بېهوشه پراته جومات نه مدرسې نه راڅوړېږي. دا څوک په اسلام عمل نه کوي دا نقصان ورته بیا پیښیږي. نبی علیه السلام به تحقیق ولکه دا څه شی دی چا راوړی دی څه شیز دی و چې نبی علیه السلام یو کار کړی موږ ولې نه کوو. بهرحال خپل موضوع ته راځو. خپل موضوع زموږ دا وه چې نبی علیه السلام د مال غنیمت تقسیم وشولو په لاره باندې عقبه ابن ابي معيط هم مړ کړلو ځکه دا د مسلمانانو ته نبی علیه السلام ته مستقل تکلیف رسولی او دا توهین رسالت مرتکب و. یو بل فرد نضر ابن الحارث دا هم د جنډه سره د کافرو جنډه وه او د نبی علیه السلام په مکه معظمه کې به ډېر سپکاوی کولو او په دې جنگ کې هم دی سرغنه و دی په دی نیولی و نبی علیه السلام الدام مړ کوي دا هم په لاره باندې مړ کړل. ګورې موږ به زموږ ما پرون هم ویلي زموږ به ذهنونو کې به سوالات دا ولې چې کم خلک به دیني خبره باندې پوهېږي هغه به دا ښه کار یې کړی دی چې وجلی دی چې کم خلک په دین په خبر نه پوهېږي هغه به سوالات وټاوئ شیطان به وسوسې غورځوي. دا د نبي صلی الله علیه وسلم ته دیني غیرت وایي دیني حامیت وایي دې ته دیني غیرت وایي دیني حامیت ورته وایي چې په چا کې دا وي په دې خبره پوهېږي بیا ځکه چې چا د چا پلار کنځلی وي که نه نو څه به کوي والله سر وله ماتوي هغې چا نرمي کړې ده ولې د خپل مور و پلار په عزت غیرت ده کې غیرت شته دی ځکه سړي له سر ماتوي به سړي ډس کوي او چې کله په انسان کې دیني غیرت نه وي هغه بیا په دې قسمه خبرو سوالات پورته کوي. هلکه تا چې ابد سړي سر ماتولو نو تا نرمي نه کوله تا ویل نه دي دا خو دیني غیرت دا ماره مور پلار باندې سړی غیرتونه کې بچا به کوي ځکه مې سړي له سر مات کړی دی زما پلار ته کنځلې کړې وي او که سړی نبي علیه السلام ته کنځلې کړې وي او ته تا ولې وجلو شیطان سړي ته وسوسې غورځوي نه دې ته دیني غیرت وایي دیني حامیت وایي دا په مسلمانانو کې پکار دی. بیا نبی علیه السلام د مدینې منورې نه بهر 36 کیلومترې وا علاقه وه بهر د اوس هم شته دی دا د مکې معظمې مشران خلک نبی علیه السلام ته استقبال ته راوتي وو مبارکباد ته راوتي وو نبی علیه السلام راورسېدو هلته د مکې مشران خلک ورته استقبال ته ولاړو مبارکباد ته ولاړو مبارکي پکې وکړی شوله. یو کس پسې ګاسي یو صحابي پکې هغه مذاقه نه ویله مړه د څه شي مبارکي راکوئ مونږ خو داسې خلک مړه کړل داسې دغه غوندې ښځې غوندې بوډاګانې غوندې ښځې وې موږ ته شاګانې را ګرځولې وو غټ غټ اوښانې وو نبی علیه السلام ولکه چپ کا دا فرشتې وي دا ته چې تا ته کوم بوډاګانې او سپین سرې ښکارېدلې که دا فرشتې وي د خدای بنده هغه په دې سپکوالي په بنیاد نه ویلو هغه هسې خندان دا خبره وکړه چې مړه مې کومه غټه توره کړې ده نبی علیه السلام ورته فرمایي غټه توره هم کړې ده مونږ ابو جهل غټ سرغنه وجلی دی عتبه او شیبه وجلی شوی دی ولید وجلی شوی دی او ډېر لویه کامیابي مسلمانانو راویستلې ده. نو هغه په خپله خبره بیا پوهه شولو چې نبی علیه السلام ماته وایي داسې ګپ مه لګوه چې همداسې داسې بوډاګانې ښځې وې بوډاګانو خانو هم هغه ځغلولې دي داسې نه وه او دا تا چې کم په نظر راتلل دا فرشتې دي.
بهرحال مسلمانان چې کله مدینه منورې ته ورسېدل خلکو د شکرانې سجدې کولې د شکرې سجدې او تکبیرات خلک ویل الله اکبر سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله خلک مبارکباد ورکول ډېره خوشحالي وه په مدینه منوره کې ډېره خوشحالي وه بیا داسې وشو چې کوم قیدیان راویستو چې د قیدیانو سره به څه کوو ځکه اویا کسان تقریبا قیدیانو دې سره به اوس څه کوو ځکه په شریعت کې مخکې د دې لپاره څه حکم نه و د مال غنیمت تقسیم وشولو د هغې دپاره حکم راغلو د قیدیانو سره به څه کوو نو دا دو ملګري دا غټ غټ وزیرانو د نبي صلی الله علیه وسلم دا ډېر د رازدار ملګري وو خیار ملګري وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه نور صحابه هم پکې وو خورا یې دونه طلب کړله چې زموږ د اویا کسان قیدیان راویست دې سره به موږ څه کوو نبی علیہ السلام خو د دې نه مخکې یو فرمان جاري کړی چې مسلمانانو ته ویل دو تاسو به د دې قیدیانو سره نرمه رویه ساتئ باښه سلوک به کوئ وهل به نه کوئ تنګول به نه کوئ وږي به نه ساتئ ښه رویه به ساتئ ورسره ظلم به نه کوئ بل نه ګوره دې خلکو نبی علیہ السلام غلامان او وینځې جوړې نه کړلې بلکې څه جنګي قیدیانو ولې اسلام د غلامۍ خلاف دی اوس خلک زموږ په معاشره کې د سنیانو شیګانو جنګ وي د سنیان د شیګانو نه خلک ونیسي وایي دا وینځې غلامان دي او د شیګان د مسلمانانو نه خلک ونیسي وایي دا وینځې غلامان دي اوس نشته بشري پیغمبر هم دا کار نه دی کړی نبی علیہ السلام د بدر د مکې خلک چې په جنګ کې نیولي وو هغې ته وینځه غلامان نه ویل هغې ته جنګي قیدیان ویلي وو نبی علیہ السلام ځکه اسلام د غلامۍ خلاف دی الله پاک یو بنده آزاد پیدا کړی دی ته څنګه غلام کې دومره خلک وایي چې هلکې پلانکې سره د جنګ و ښځې ته ونیسه دا وینځي دی او سړي ته ونیسه دا غلامان دي موږ خلک مفتیان خلک ډېر دي دا خبرې غلطې دي ځان په دین پوهه کول پکار دي او د سنیانو شیګانو جنګ دا جهاد نه دی دې ته تعصبي جنګ وایي او دا فساد فی الارض دی دې سره اسلام بدنام شو دین بدنام شو خلک په اسلام پسې خاندي خلک په شریعت پسې مذاق کوي د سنیانو غټ غټ علماء کرام پکې مړه شولو غټ غټ مدارس وران شولو د زنانو بې عزتیانې وشي دا کوم جهاد دی دا د تعصباتو جنګ دی دا د پردی جنګ دی زموږ ځمکې له راغلی د سنیانو شیګانو جنګ دی ته موږ جنګ جهاد نشو ویلی ولې په دې وطن کې هندو وجلم ګناه ده سکھ وجلم ګناه ده او شیعه وجلم ګناه ده ته کافر دی زم که کافر دی که مسلمان دی و هندو کافر دی که نه ته یې وجې شریعت وایي ته غلط کار کوي پاکستانی هندو وجل سره ګناه ده ته شیعه کافر دی زم که کافر دی که مسلمان دی وجل سره ګناه ده هندو نه خو به غټ کافر نه که نه هندو به نه شي وجلی ته ځان به شریعت پوهه کوو ځان به په دین پوهه کوو او کاته زم نه خرابه ده زه خپل ځان ځکه یم مولیانو نه کاته خرابه شوې ده خلک ورواچو په خلکو باندې ومله جهاد دی جهاد و د کافرو خلاف کوو او په پردي ملک کې به کوو په خپل ملک د یو بل خلاف هتیار پورته کول دا جهاد نه دی بهرحال نبی علیه السلام هغوی ته ویلو پیغمبر علیه السلام یو ځلې شپه خوب نه ورتللو صحابه ته په رسول خوب دل نه درځي ولې نبی علیه السلام ته فرمایي د عباس ګیرې اورمه د نبی علیه السلام تر عباس رضی الله وروسته مسلمان شوی دی بیا دی په جنګي قیدیانو کې راغلی و عقیل راغلی و پکې او بل کس کې هم د دوی د رشته دارانو کې راغلی و نبی علیه السلام د عباس صحابو کلک تړلی و دا سټې ور لښکته کړی و هغه زګیري کول فریاد یې کول لکه بیمار چې کوي نبی علیه السلام واورې اورېدلي و د هغه زګیري نبی علیه السلام ته فرمایي عباس ګیرې مې اورېدلي دي نو تره یې و که نه دي او بله تره ورسره ډېره مینه وه ډېره مدد یې ورله کړی و نو وی د ذکر عباس ګیرې اورم ذکر له خوب نه راځي نبی صحابه کرام راغله او عباس وی بالکل یې کولاو ویل بالکل یې مه کولاوه خو لږ نرم یې کوي ورسره دا زګیري ختم شي بیا سس پرېښودلو هغه چې ډېر ټیټ یې نه و تړلی پرېښودلو یعنې تړلی و هغه شانتي هغه سختوالی ختم کړو دا ټولو قیدیانو سره وکوي ډېر کلک مه تړلی تکلیف ورته نه وي بیا نبی علیه السلام چې رایه اخیستله چې څه وکړو دې سره نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله رسول زما رایه داره چې په دې کې زموږ ابن عمنا زموږ د ترونو زامن دي پکې زموږ د قبیلې خلک دي پکې د چا پکې خورۍ دي د چا ماماګان دي د چا ترونه دي د چا د ترونو زامن دي لکه د مکې خلک هم که مهاجر یو زموږ خپلوان دي په دې کې ټول اکثر زما رایه داره که موږ د دوی سره ښه سلوک وکړو کېدای شي دې خلکو کې آینده لپاره خلک مسلمانان پیدا شي
او زموږ د نرمۍ د وجې نه به دا خلک اسلام طرف ته رانږدې بشي د رښتې خیال به هم پکې راشي. زما رایه دا ده چې فدیې دې تیوالو جرمانه پیسې دې تیوالو د دې پیسو د اخیستلو په نتیجه کې به مونږ ته مالیت هم راشي ځکه حکومت هم چلول اسلامي سټیټ او اسلامي خلافت زموږ سره په خزانه کې څه نشته دی موږ ته به پیسې راشي موږ خپل سیستم په هغې پیسو چلو جهاد هتیار به والو ټوپک به والو کارتوس به والو ځانله به جنګي سازو سامان تر ګوزه که جنګونه خو را روان دي زموږ سره مالیت نشته نو موږ ته به مالي مرسته هم زموږ وشي دوی د دوی په ډلو کې به زموږ سره مینه هم پیدا شي کېدای شي مسلمانان شي کم از کم آینده لپاره خو زموږ خواله بیا زموږ مقابله کې خو به جنګ له نه راځي د اسلام زور یې وکتلو ویل زما رایه ده او څلور زره دینار دې تیبه اخیستلی شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رایې نه پس نبی علیه السلام عمر فاروق ستا څه رایه ده او د الله رسوله زما د ابو بکر صدیق نه رایې خلاف ده زما د په شانتې رایې نه ده. ابو بکر صدیق چې دی نرم و عمر فاروق دې لحاظ سره سخت و سختواله د زړه هغه شانتې نه د دین په کاره کې سخت او عمر فاروق خپل صفتونه وو دغه د الله سره ډېره لویه مینه وه ابو بکر صدیق هم وه خو د عمر یو بل شانتې مینه وه په دین باندې به ډېر زیات غیرت کولو او په دین په خبره کې بالکل بېباک و هېڅ چا لحاظ به نه کولو. هغه د الله رسوله ویل حمزه مسلمانو ویل حمزه ته عقیل حواله که چې مړې کي حمزه ته وی عباس حواله که چې مړې کي او علي ته چې عقیل حواله که چې مړې کي ویل زما پلانکې رشتهدار ما ته حواله که د ابوبکر صدیق پلانکې مو هغه ته حواله که ویل هر چا ته خپل خپلوان حواله که چې مړې ویل ځکه دا د کفر سرداران دي دا د کفر قیادت کوونکي دي د پیغمبر او د مسلمانانو د خلاف راوتي وو د دوی سره نرمي زما رایه دا نرمي به نه کوو دا به سبا له زموږ خلاف بیا راودرېږي زما رایه دا چې دا بالکل ختمول پکار شوټې کوي. ځینې خلکو پکې رایه ورکړې د الله رسول او کندې به ورته وکنو اور کوي اور به بل کو ور واچوي به خو نبی علیه الصلاة والسلام داسې کړي چې نبی علیه السلام هم منع کړي چې په اور باندې به دا الله حق دی چې هغه چاله په اور باندې سزا ورکوي مسلمانان به چاله په اور باندې سزا نه ورکوي دا منع کړي. چا ویل چې الله رسول غوږونه ته پرې کول پکار دي غاښونه ته ایستل پکار دي لکه یو خطیب غوندې ډېر ښه مقرر و د مکې معظمې راغلی او د کافرو دپاره به تقریرونه کول او دا شونډې مخامخ پرېک شوی وه ځینې مسلمانان ویل د ده نه د غاښونه وباسو مخامخ چې بیا خبرې نشي کولی. نبی علیه السلام ته فرمایي دا مسله ده په شریعت کې مسله حرامه ده. وګوره اسلام چې دی که نه دا ډېر د عزت دین دی دې کې انساني همدردي ده. موږ وایو راشي انساني حقوق شریعت درته وایي چې انساني حقوق څه ته وایي. نبی علیه الصلاة والسلام رایه د ابوبکر صدیق خوښه کړه د ابوبکر صدیق په رایه زما رایه ده او فدیه به والو پرېږدو. سبا له داسې وشو چې عمر فاروق راغی هغه فیصله خو وشوله چې عمر فاروق را روانو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق دواړه ناستو دواړو ژړل. عمر فاروق چې راغی ویل چې دواړه ملګري ناست دی د الله رسول ته ویل تم ناست دی او ملګری هم د سره ابوبکر ناست دواړه ژاړئ ولې که داسې د ژړا خبرې نو زه به هم سره په ژړا شمه او که ژړا نه راځي خو بس ژړا یو طریقه به خپله کوم زه به هم غمجن خو به سره شمه که داسې د خفګان خبرې تاسو دواړه ژاړئ یو اهمه خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل عمره د الله پاک عذاب دقې ونې برابر راغلی و د الله رسول سره نږدې ونه وه د الله عذاب دقه شان نږدې راغلی و خو د مسلمانانو دا دینی کار او دینی جذبه وه الله پاک عذاب زمونه واپس کړلو په دې بنیاد چې تاسو ګورئ د الله مرضي دا وه کومه مرضي چې د عمر فاروق وه او قرآن شریف آیاتونه راغلي چې ما کان للنبي د پیغمبر دپاره دا خبره نه ده پکار چې هغه د خلکو نه جزیه والي فدیه والي حتی یسخن فی الارض دله پیغمبر نه پکار و چې په دې ځمکه کې ښه وینه توی کړی وی او دا چې کم خلک یې قیدیان کړي دا کرش کول پکارو ختمول پکارو د الله رایه هم دا ده څنګه رایه چې عمر ستا وه دقه رایه د الله پاک ده. نو الله پاک په دې خبره غصه شوی دی خفه شوی دی زموږ نه زموږ د مسلمانانو رایه په دې جوړه شوله چې تاسو فدیه والی الله فرمایي تاسو وجل پکارو تاسو په دې وخت کې دومره د کمزورتیا خبره وکړله خو فیصله وه مخکې فیصله نه وه راغلې مخکې څه حکم نه و
هغه شان جرم خو نه خو الله پاک خپل خفګان تو خودلو اب زموږ رایه او فیصله بدل نشوله هغه حق فیصله به وي چې کوم ابو بکر صدیق رایه او د نبی علیہ السلام رایه او فیصله شو او الله پاک فرمایل د شي پکار نو نو د په قران شریف کې په دین کې سلیریش مقامات داسې دي سلیریش چې الت عمر د خبره تایید الله پاک کړی دی عمر فاروق ډیر زیرک ډیر پوها ډیر بهادر نډر بېباک کیا مشرو او سلیریش مقامات په شریعت کې داسې دي چې الت الله پاک د عمر رضی الله عنه درای الله پاک تایید کړی چې د عمر خبره ټیک کړي نور مقامات ممراوش یو رائے پدی کی دعوی بیا نبی صلی الله علیه وسلم تو الله چې کوم په سلام کړی دا مبدله وای دا ټیک ده وسوکه دا کار او تاسو له پکار د سینوا تاسو له بالکل وینه تو یو پکارو د خلق وجل پکارو او تاسو وس دولت ته عرض الدنیا تاسو دن دولت طرف ته لاړی او تاسو له پیسو طرف ته دنیا طرف ته رجحان پیدا شولو دنیا طرف ته رجحان نو پیدا کول پکار الله فرمای دنیا مسلې برته ما حل کولې با بار هغه دغه زمانه د مسلمانانو چې کوم غټه مرتبه وا او غټ مقام د صحابه دغه د شان مطابق الله خفګان هم کړی هغه خفګان د قرب او د نزدېکت په بنیاد دی او دا چې دغه سينو چې دغه صحابیت او دغه مقام وګورلونه غټ خلق او غټ مرتبه وی غټ قرباني والا خلق نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې قیدیانو کې بیا خپل مرتبه مقرر کړلې یسوک ډیر غټ خلق په هغه باندې سلور زرا سلور سوا درې سوا جرمانه کې خودلې پچا باندې ویلو چې صبح دومره جو لګي کې خو دې اچھا حیثیت تو وکتلې شولو ځینې خلک داسې چې هغه بالکل غریبارانو او سره اسم نو ځکه مسلمانانو ته پیغمبر صاحب ته مدینه مکه معظمه حالات معلوم دي دا غریب سره دا چاله سور او په مکه معظمه کې څوک شته نه چې چاندا ولو کې د جدا زموږ څوک آزاد ناغوی ته ویلو په د مکه د مدینه خلک ان پړ خلک دا زمیدار خلک بالکل ټکه سبق نه ویل د مدینه خلک په مکه معظمه کې تعلیم یافته خلک سن سو د مدینه خلک بالکل ان پړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو ول چې کوم خلک بالکل وس نه کیږي کنه اغلبم بدل سو کسانو کلاس جوړو ول سو کسانو ځوانانو او چې چاله سو کسانو بچو ته لیکل خو دل سبق خو دل لیکل بس هغه بیا آزادو تعلیم وردا د سکول تعلیم خو قرآن شریف خو الله رسول خو دلو د قرآن شریف او د حدیثو د دین تعلیم خودون کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل وو خدای دنیا زیاده هنر دی لیکو د نبی اسلام لیکل په خپل نه ورتل دا هغه خصيفتو چې عام مسلمان لیکل نه ورته خصيفت نه دی او د نبی صلی الله علیه وسلم لیکل نه ورتل دا هغه خپل صفاتو د مدینه خلک ان پړ خلکو بچو ته سبق لیکل نه ورتل نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو کې کم خلک فدیه نشي ادا کول او چاله لیکل ورزي یو جنگي قیدی ته لس بچي حواله کړل ته بلس بچو ته کلاس اخلي چې کوم بچو په څومره وخت کې تا په لیکلي ذکر غنه پس پته آزاد دا کار ادا الله رسول وکړلو د عباس رضی الله عنه نه پکې شروع ځین خلک د الله رسول دې پرې خودل لکه یو شاعر داسې چې هغه ډېر مکار او عیار او چالاک او د الله رسول ډېر فریاد وکړو چې اسم منشتو بس شاعران خو داسې نبی علیہ السلام هغه بیا پرې خودلو بیا چې مکه معظمه ته راغلو الته به د نبی علیہ السلام خلاف بیا خبرې کولې چې دوه کم کړل او دا مې وکړل او دا مې وکړل او دا مې وکړل به د الله قدرت ته ګوره چې په وحد کې هغه بیا گرفتار شو بیا چغې والی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې مسلمان به یو سړی نه 2000 نه چې چلے کیږي با دې پړه خو نه پرېږدم په جوج نمبر په وحد کې به هغه خبره راځي با به یو بل کس داسې و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمو د زینب رضی الله عنها خاوندو زینب چې ودا په مکه معظمه کې پاتې و خاوني په جنگ کې د نبی علیہ السلام زم د سخر خلاف راغلی و دشه قضیه رښتې وي پکې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکتلو چې دا زم راغلی دی صحابو ته کستا سو خوخی کنا په دې باندې به یو بل فائدہ پورته کو هغه دا به دې بغیر پیسو نه خوشي کو او د تبوج تب زینب هم ترا پرېګدي الله دې پرېګدو پیسې درنه نالو دا الله رسول د صحابه الله رسول استا څنګه خو زم ما قشانه خو خلا
صحابه کرام خدای الله پاک رسول پتنګان او خدای الله رسول نه بل خبره نه کوله او نبی علیہ السلام خو ګور او پیسې خو بتاسو ترازی کنه اصلي تاسو سوال اعتراض وکړي نبی علیہ السلام ته وی بالکل رسول پرې دی اگر هغه وختلو زم ورته ویل ته به شو کې تام بغیر پیسو نه پرېګدو خو ته هم سره واده کې زینب برا پرېګدي د پیغمبر اسلام لور وا هغه رسول واده نه بیا دې لاړلو بیا زینب رضی الله عنها هغه ته د عربو کې دا ډېر خصيفتو د واده پابند خلک کافرو مشرکانو د واده لوس پابند خلک جبه به چې وکړه بیا بل جبه نه وختل بیا خپل رور ته ویل زینبو د الله رسول په درې کسان بیا را لګیلو د مکې نه بهر چرته لري ناستو ځکه دنه خو نشو راتللی نو زینب رضی الله عنها بیا ځان تیار کړی دی بیا د ورځې راووتله د مکې خلکو ابو سفیان او دې خلکو پسې راووتل زینب رضی الله عنها بچې و حمل و اوخ باندې اوخ نه بیا دغه عام یو وړوکی غونتي هغه وخت کې جګړه وشوه د هغې نه راپرېوتله او بیا ابو سفیان چې دی د دې کس رور ته ولي ګوره تاسو غلط وکړو دا تاسو د ورځې د نبی علیه السلام لور د رخصتوي موږ هغو سره جنګ شوی وه موږ هر چا په کور کې مړی شوی دی تاسو دا کار کوئ بیا زینب واپس راغله او د شپې دوه درې شپې پس بیا د شپې رخصت شوله او نبی علیه الصلاة والسلام هغه کسانو ته ورسېدله چې کوم درې کسان د الله رسول راغلي وو مدینې منورې ته بیا لاړله بیا د نبی علیه السلام دا زوم بیا ډېر وخت پس بیا تجارتي قافلې بوتلې و شام ته واپس راتلو صحابو ونیولو مدینې منورې ته راوستلو ټول مال یې ته واغستلو بس د بیا منډه کړله زینب په کور کې پناه واغستله سهار چې مونځ وشولو نبی علیه السلام نو خبر زینب پاڅېدله ځانانه به جومات ته مانځله په هغه زمانه کې راتللې وی ما خپل خاوند ته فنا ورکړې ده عمر غالبا نوم یې و وی ما پناه ورکړې ده نبی علیه السلام ویل لکه زه خبر نه یم او که ستاسو مرضي وي د صحابو پناه ورته ورکوو ټولو صحابه الله رسول کې ستا مرضي ده زموږ مرضي ده رسره پناه ورته ورکړله او نبی علیه الصلاة والسلام د زینب رضی الله عنها ته ویې ویلو چې لورو ولې دا درته نږدې نه شي دا د مسلمان زنانه د مشرک سره نزدېکت حرام دی دا ستا خاوند داسې دی چې دا بل خاوند دی کړی دا خاوند درته وایو به خو د مشرک خاوند د مسلمان زنانه سره نکاح او یو ځای والا ټیک نه دی ګوره چې خاوند درته خواته در نه شي به ځانه به لرې ساتې امن بېله خبره ده او بیا نبی علیه الصلاة والسلام داسې وکړل چې ده ته یې دنه وعده واغستله ته د مسلمانانو خلاف بیا نه راوځې دا مال یې ورټولو کو لاړلو بیا دی چې کله مدینې مکې معظمې ته ورسېدلو نو د مکه معظمه کې ټولو خلکو له خپل مالونه واپس کړل د مکې ټول خلک یې راغونډ کړي د نبی علیه السلام دا زوم د زینب خاوند او ټول هر چا ته هر څه ورکړل نو خلکو ته ویل هلکه چا راباندې څه خو شته دی نه ویل نه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مسلمان شولو او په مکه مدینه منوره کې مسلمانېدله ما د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه د صحابو د اخلاقونه ډېر زیات متاثره شوم ډېر نرمي را سره کړې ده ویل زه بس مسلمان شو بیا راغی مدینې ته واپس او نبی علیه السلام په هغه زوړ نکاح ورله فیصله وکړله د زینب نوی نکاح نه دی شوی زوړ نکاح برقرار دی زینب صاحب بیبي ده داسې بیا سل زمانه پس زینب رضی الله عنها د هغه نه مخکې بیماره وه بې وفات شوې وه دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام ترو نو ویل چې عباس پیغمبر علیه السلام ویل د عباس نه به هم ډېرې پیسې هلئ به د نبی علیه السلام ترو هغه د الله رسوله ویل زه خو مسلمان یم پیغمبر علیه السلام ورته ویل نه ویل د شریعت خبره دا ده ته د کافرانو په ډله کې راغلی په مقابله کې راغلی و دشمن د سپ نه ګرفتار یې ته چې دننه څنګه یې و شریعت په ظاهر فیصله کوي ته ظاهرا موږ ته مسلمان نه ګڼو اوس موږ په تا باندې مسلمانۍ فیصله نه شو کولی ګوره نبی علیه الصلاة والسلام تره دی اول ځل چې د مسلمانۍ اظهار کوي خو نبی علیه السلام فرمایي نه ګوره دا اهمې خبرې دي ډېره اهمه خبره ده چې نبی علیه السلام عباس ته فرمایي ته اوس موږ د مسلمان کافرو د سپ نه نیولی ته د کافرو په ډله کې راغلی نو که ته د مسلمان یم هغه ستا او د الله په منځ کې مو فیصله وي زمونږ او ستا منځ کې دا خبره نشته دی دا هغه بنیادي خبره ده چې کوم مسلمان د کافرو په سپ کې ودرېدلو او د کافرو د سپ نه ګرفتار شولو د کافرو په حمایت او اتحاد کې شامل دی هغه د شل کلمې وایي موږ کلمې نه منو ولې تر کافرو په سب کې ولاړې څوک د امریکای په اتحاد په نیټو فورس کې په اتحاد کې شامل دی چې هر څوک دی د کافرانو په اتحاد کې شامل دی موږ ته مسلمان نشو ګڼودلی
عباس فرمای د الله رسول مسلمان ما پیغمبر علیہ السلام فرمای نه دا بستاو د الله مس کې فیصله موږ تر کافرانو سب نه نیولای فدیه به ورکه د څه چرته پرېګدو چې فدیه کله ادا کړې په خپل خوخه چې مسلمانېږي ابستا خو خی بیا عباس وی د الله رسول ما خو څه پیسې راوړې او هغه معنا د خلکو به د مال غنیمت کړه ورته خلکو راغونډي کړي دي راوړې مې ما سره اسم نشته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک مخکې نه اطلاع کړې و عباس ته ویل عباس چې راتلې کنا جنگ له چې راتللې ام فضل د بیبي وا ویل هغه پلان کې دي چې هغه دومره سره د خخ کړل کنا او ام فضل بیبي تاریخ خپل ویلو کزه جم دیرانم خو زما به یو کزه جم دیران لما نو عبد الله او فضل او پلان کې له به ورکه دومره سره چې د خخ کړي پلان کې ځکه عباس ته پته وا عباس ویلو ویل د الله رسول دا خو زه خبره مو الله خبر دی الله په منودلو او زما بیبي خبر ده دین خو بل درمګړه نه خبر خو زه بالکل گواهی ورکوم چې ته پیغمبري عباس ویلو ته پیغمبري او نبی علیہ السلام فرمایلی واجب به تخپل فدیه نه ورکې سلور کسانو فدیه به ورکې اخیره مرته یاد کړلو یو بل کسې مرته یو بل کسې مرته کړو زیات جرمانه به کې خودله دلته سره دومره مالیت شته عباس رضی الله عنه بیا فدیه ادا کړی دا عباس پیغمبر صاحب تر به مسلمان شو ډیلو احترام او قدر په اسلام کې په دین کې دا چنګي قیدیانو حواله سره گفتگو دا ان شاء الله نور تفصیل به سباله ان شاء الله وایو الله پاک دې موږ په دین باندې او په شریعت باندې عمل کول توفیق راکړي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا